بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن چې په چمن کې کم جلسه د ستارې فضیلت دی د حافظ عبدالقیوم صاحب په مدرسه کې، نو مناظر دیوبند اهل سنت والجماعت زموږ یو ځوان ښاغلی علیم الدین مولانا مفتی ندیم صاحب هم چمن ته تشریف راوړی دی. یقینا دا زموږ خوشبختي ده چې مفتی صاحب او نور اکابرین چمن له راځي. دا زموږ خوشبختي ده چې دلته د دوی د بیاناتو د فیوزو د برکات څخه موږ مستفیده کیږو. نو مفتی صاحب و تاسو ته مختصره پیغام درکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اوریدونکو کتونکو امید ده چې صحت په جامه کې وي، الله تعالی آباد او کامیاب او خوشحاله ساته. نو د مولانا عبدالقیوم صاحب دامت برکاتهم العالیه، مفتی قاسم صاحب حفظه الله، د هغوی په دعوت باندې د چمن کومه دغه جلسه ده مونږ راغلي یو، او تاسو خلکو انشاءالله ولز مخکې مونږ راغلي یو. تاسو خلک یو ډېر محبت والا او پښتانه غیرتي خلک یې. نو زمونږ هم د زړه ارمان و چې یو ځل بیا لهړ شو، هغه خلکو سره میلاو شو، د هغوی محبتونه او د هغوی شفقتونه هغه مظاهره بیا وګورو. نو مونږ را رسېدلي یو، انشاءالله ولز نن به دغه جلسه کې میلاویږو. الله تعالی د دې جلسه د پوره چمن دپاره د خیر او د هدایت ذریعه وګرځوي. جزاکم الله خیر. مفتی صاحب که چیرې دا راته ووایه ستاسو سفر په یې خوا وسلو، د چمن تقریبا ډېر جید علما کرام هم دلته راځي او نور هم راغلي دي په وخت کې د چمن د عوامو ستاسو سره خصوصي د طلباو د علماو مینه محبت دی. نو تاسو د چمن راتګ څنګه محسوسوئ؟ نو یقینا چې دغه دوه درې میاشتې زموږ مسلسل د سفرونو وي، جلسو پروګراماتو، خو یقینا د تاسو د بلوچستان ټول خلک وي، خصوصا تاسو د چمن خلک د علماو سره دیندار خلکو سره یقینا ډېر زیات محبت ساتي او دیندار خلک دي، غیرتي خلک دي. یقینا چې موږ ته دلته خوشحالي محسوسیږي چې راځو دلته تازه کیږو. الله تعالی دې زموږ او ستاسو دغه تعلق همیشه قایم او دایم ولري. مفتی صاحب اخر کې که چیرې موږ تعلق ووسه په زمانه دغه کم سوشل میډیا چې پر هغه باندې دا کم طلبه کرام علما کرام یا دلته زموږ په چمن کې مولانا عبدالرحمن سمیم صاحب یا مفتی اخلاص صاحب دي، مولانا الیاس ګومن صاحب دي، بل خواته چې راشي یو لو خانه که موږ وګورو چې 80% هم د علماو په صف کې شمار کې هغه تا هم نیولې ده. او دا مناظره چې د نن وخت ضرورت دی، ولې خلک چې دي په عام توګه د قرآن او د حدیث خبره اوري مني یې نه، په هغه وخت کې بیا مناظره لازمي سي چې کومه حقیقي لاره ده. نو که ته موږ ته وایې چې څومره ضروري ده د علماو په دې میدان کې راتګ چې دا کم کفریا باطل زموږ د نوجوان نسل کم ذهنونه ورخرابوي او زموږ نوجوان نسل چې د هغه او د الله پاک تعلق سره شکوي، نو څومره ضروري ده چې زموږ ځوانان طلبه هغو ته که یو پیغام ورکړي چې پر دا میدان باندې څومره دی جدي سي چې دوی د علماو کرامو بیانونه یا مناظرې یا دا شرعي. نو دغسې ده په دې وخت کې کفر هم پوره په زور او شور سره لګیا دی او د بېدینۍ خورولو هر ممکن کوشش کوي، هره طریقه اختیاروي. او په دغه صدۍ کې زموږ علمای دیوبند هم الحمدلله په هره شعبه کې تشکیل د علماو کړی دی او زموږ علما په هره شعبه کې لګیا دي، کار کوي د کفر او دغه فتنو مخنیوی کوي. الحمدلله زموږ علمای دیوبند د تصوف میدان، د جهاد میدان، د تبلیغ میدان، د اسلامي سیاست میدان په دغه ټولو کې شعبې تشکیل کړي دي. او دې وخت کې که تاسو وګورئ پوره دنیا کې یو فکري جګړه روانه ده. په دې وخت کې دغه باطل دغه قادیانیت په شکل کې د انکار حدیث، انکار فقه، انکار عذاب قبر دغه ټولو کې لګیا دي. نو دغه وخت کې زموږ د علماو طلباو هم ذمه داري ده چې موږ خپله مقدمه، خپله دعوه په دلیل سره د پیش کولو دغه مهارت حاصل کو، طریقه کار زده کو او په عقلي نقلي دلایلو سره خپله نظریه، خپل موقف د عوامو په عدالت کې پیش کو چې کوم اهل باطل لګیا دي یا د عوامو د ګمراه کولو کوشش کوي. موږ د هغې د ټول د هغې د ماتولو طریقه کار زده کو. یقینا دغه زموږ د علماو ذمه داري ده په دې وخت کې. نو باید طلباو ته هم پکار دي چې هغه مکمل په دغې باندې عبور حاصل کړي. را روان دور ټول د فتنو د پوره دنیا کفر په دې وخت کې لګیا دی، زموږ د مسلمانانو سره یو فکري او نظریاتي جګړه کوي.
نو د علماو طلباو ذمه داري په دغه کې زیاته جوړیږي چې موږ دغه فتنو مخنیوی وکړو، موږ دغه کې مهارت حاصل کړو چې موږ خپلو عوامو ته د دلیل په بنیاد باندې خپل موقف منوا وکړو، هغوی په دغې باندې مطمئن کړو، هغوی ته په دغې باندې اطمینان ورکړو. الله تعالی دې موږ ټول له خپل دین لپاره قبول کړي. موږ مننه کوو د چمن د طلبه کرام، د علما کرام او د عوامو د طرف څخه ستا راتګ ته ښه راغلاست وایو، ستا مننه کوو او د دې دعا په هیله چې الله پاک دې وتا ته اوږد عمر سره د صحت و د عافیت او د حفاظت نصیب کړي.